السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د ګروپ خوږو ملګرو ستاسو په خدمت کې عرض کوم. زما یو ډیر خوږ ملګری، ډیر خوږ دوست دلته سوات کې اوسېدو ما سره، احمد زاهد شاه عرف خانګي به وایي، خلکو به ورته خانګي نوم اخیستو. میګا تقریبا سلسلیم 11 بجې کور کې و او راوغورځېدو. چې څنګه راوغورځېدو کټ ته راتلی نو ساه یې ورکړه، هارټ اټیک پرې شو. دا داسې ملګری و چې زه کله سوات ته راغلم ما کډه راوړله. زه ډېر په مشکل حالات کې د خپل کور کلي وطن نه راغلی وم. تاسو ټول زما کلي وپېژنئ. پبو پښتونګړی کلی دی، پښتونګړی پیشنګړو کلی به یې ورته وایي، پښتونګړی. پبو د دغه ځای اوسېدونکی یم، د شهنشاه باچا زه د یو کلي و. زما ټول خاندان، ټول نسل په دغه کلي کې آباد دی او په دې کلي کې ټول یو قوم پروت دی، زموږ یو خاندان دی. زموږ د خاندان په قوم باندې ګمریاني د ډرامو کې راځي، عابد ګمریاني ځان سره لیکي، ټیلی فلمونو کې راځي عابد ګمریاني. دا زموږ خاندان سړی دی. پلار یې ښه کلاسفن افسر ریټایر شوی افسر و. دا فیملی و زمونږ. د دغه ځای نه زه په داسې حالت کې ووتم چې زما هغه تېر شوی ژوند چې کوم ما په چا ډزې نه وې کړې، ما څوک وژلي نو، د چا نه مې لور خور نه وه تښتولې، د چا نه مې جایداد نه قبضه کړې، یا چا سره مې نور داسې جنګ جګړې معاملات داسې نور راغلي. زما قصور دا و خاندان کې چې ما موسیقي کوله نو دې تاج اکبر زمونږ د خاندانو وشرمولو، زمونږ د کلي وشرمولو. حالانکې دغه شهنشاه باچا هم دا کولو، خو هغه ته چا څه نه وی. شهنشاه باچا زمونږ اصل کې زمونږ د کلي نه دی، د دغه علاقې نه دی، د بار نه راغلي وو، دغلته کې بس آباد شوي دي. نو زما نه به زما کلي زما خاندان ډېر لوی نفرت کولو او چې دا د ښه عمل نه دی شروع کړی. د ولې دا زموږ د خاندانو شرمولو. پلار یې ډېر د عزتداره سړی و، د جرګو سړی و، د پکې دا ډمتوب شروع کړو. نو په دغه حالات کې چې کم ټایم مې موسیقي کوله نو چا راته څه نشو ویلی. روان ویجاړ به ګرځېدم. بس هغه ژوند د ویلو نه دی. خو چې کله بیا الله پاک توبه را نصیب کړه، ږیره مې وساتله، تبلیغ کې لاړم، تبلیغ نه واپس راغلم، بیا خلکو خپل هغه تاو چا سره جنګ نه خو بس په زړه کې سینه کې چې کوم تاو هغه تاو به د سینې نه وښکو او کوشش به کولو چې دا سړی په کومه طریقه پریشان کو، تکلیف ورکو. نو علماو مشوره راله راکړه، ما خپل کلی پرېښو او چې په کوم ورځ راتلم نو ورور مې ما نه کشر د سکول کې استاذ دی او هغوی راته ژړل. ما هېڅوک پر ازاده ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار د لاسه ځي. نو یار څوک دی؟ خو ورور، عزیز، تربور، رشته دار، کلیواله دغه یار وینو. نو د دغې مجبورۍ نه ما بیا خپل کور کلی پرېښو، سوات ته راغلم. اوس خپل مقصد ته راغلم چې کله سوات ته راغلم، دا نن چې کوم صاحب وفات شو نو ما خو باجه غږولږ، ما خو ګانه کوله، ما له خو هېڅ شی نه راتلو. پنشن مې د ایرفورس لږ و، موسیقۍ کې مې پیسې ډېرې ګټلې، ګاډي وسو او مزدوري نه راتله. نو دی سړي به په سوزکي باندې کله شلتالان خرڅول، کله به نور څه فروټ خربوزې وغیره دا خرڅولې. نو دی سړي به زه ځان سره هسې سوزکي کېنولم، وایي ما نن دا مال اخیستی دی او دې کې ته موږ ځان سره شریک کې، ستا د برکته به زموږ الله پاک مزدوري ډېره کړي، ته راځه موږ سره لاړ شه. نو ګرځېدو به کله 400 او کله بره سوات او کله یو خوا بل خوا به تلو، لوډ سپیکر باندې به چغې والې، ما به هم کله کله والې، شلتالان والې او خربوزې والې. دا به هر حال ما نه به پکې 1 روپۍ هم نه واخیسته، ما شرکت خو پکې نه و، خو به زه بیا شریک کړم. چې واپس به راغلم 4000 5000 6000 7000 ما له هسې بې صبره کړې. دا اوس تا مونږ سره کیسه شوه. بیا مې کور نو ډېر زیات په مشکلاتو کې وم، ډېر مشکلاتو کې مې یو جومات کې پاتې کېدم. کور والا مې چا کره یو خینې مې وایي کره مې کېنولې، زه به یې کره نه تلم. مې یاره دې کره تلل جایز نه دي، خینې کره به زه څنګه پاتې کېږم، زه به جومات کې پاتې کېدم. دې سړي به یو کس ته ووی،
هغه ته ووایي چې وایي دې تاج اکبر له یاره دا کور ورکړه. نو کور داسې نه و، پای کې یو میخه تړله، یو خر پکې تړلو، غوجل وه چې څښا د غوجل د سوټو د متیازو بویونه پکې وو. هغه وایي که دې کې وخت تېرولی شي نو ما زه به خیر دې غوجل کې وخت تېروم، خو زه چې چاته لاس ونیسم، چاته سوال ونه کړم، وایي قریب هم ترې نه حلنم. هغه ما ووینځل او څه او څه، او باتروم پکې نو، فلش پکې نو، هغه پکې هم داسې جوړ کړو واسې ته نه یو دیوال وړوکي شان راته وکړو، د یو کټ دوه ځای و. په دغه یو کمره کې ما 3 کاله تېر کړل چې په هغې کې به د چت پکې نه شو لګېدی، ځکه چې هغه چت یې ډېر ښکته و، غوجل و نو دا ډکې مکې یې پې اچولي وو هسې خځلې مزلې. چرمخکې به اکثر له په کټ راوغورځېدې، ماشومان مې لیدل چې کله باران به نو کله به یو ګوټ ته به راغونډ شوم، ماړه به م ناست وو، ټوله کوټه به راسسېده. هم په دغه کوټه کې به مونږ کمره کې به کوټه وه، کوټه پخلی به م کېدو، په دې کې اوسېدم، اوړی جمې څښا ګرمي به وه. دغه شان حالت کې دا 3 کاله ما تېر کړل. خو دا دې سړي دا چې کوم نن وفات شو، دغه ملګري ته ویلي و چې دله دا کور ورکوي، د مشکلاتو کې دی. چا چې راله کور راکړی و الله دې خوشحاله ساتي، 3 کاله هغه سره په کور کې پاتې شوم. ما نه 1 روپۍ کري نه اخېسته، بجلي مجلي یې راته لګولې وه، ډېر ښېګړه یې را سره کړې وه. دې سړي به ځان سره په سوزوکي کې ګرځولم، زما به یې خیال ساتلو. نن چې زه الحمدلله دا ما ته کوم مقام میلاو دی، الحمدلله په معاشره کې کوم عزت ما ته میلاو دی، د نبي علیه السلام وارث جوړېږم، د علم نور راته الله جل جلاله دې نصیب کړي، دا راته میلاویږي، د علم حاصلوم، قرآن حدیث او دا مدرسه چلوم، شپږ شلې وړو ته سبقونه ښیم. دا نن چې کوم صاحب د دنیا نه لاړلو، د دې سړي زما په دې علم کې، زما په دې موجوده زندګۍ کې ډېر لاس دی. الله جل جلاله دا سړی زما ذریعه جوړ کړو. ملګرو کوشش وکړو چې څه نه ښه کړلی شو هغه وکړو، ښه بد نه کړو، ښه وکړو، او داسې عمل وکړو چې زموږ د مرګ نه پس هغه ډېره ښکلې صدقه جاریه وي. په دې باندې فخر مه کوئ چې دا سړی زما شاګرد دی، ما ورته ښکلې ګانه ښولې ده، زما د وجې نه دې سینګر جوړ شوی دی، ما ورته راګني ښولې ده، دا دې چې څه دی نو زما د وجې نه دی، دله ما په فلم کې کار ورکړی دی، دې زما د وجې نه دغه شان لوی هیرو دی. نو که ستا د وجې نه لوی هیرو دی، لوی قبر کې دې ځان ته لوی د اور سکروټ کې ځان ته ګینې زکستان پس چې دې څومره کوي، جینکۍ لاس نه رانیسي، جینکۍ ځان ته رانږدې کوي، جینکو ته ګانې وایي، جینکو سره هلې ځلې کوي یا نورې هلې ځلې کوي، دې فلمونه جوړوي، په کورونو کې خلک ګوري او خوا بل خوا ګوري. دا د ګناه کار چې دې څومره هم کوي، په قبر کې به تا ته عذاب میلاویږي. یو سړی دی ستا د وجې نه لوی ګلوکار جوړ شو، سندرغاړی جوړ شو، ته مړ شو، دی چې څومره دغه هلې ځلې کوي، ځکه چې د قرآن او حدیث نه ثابت دي که نه، دا الله والهاب کې راځي، قرآن کې شته، حدیث کې شته. نو ستا د وجې نه دی دغه مقام دې ته میلاو شوی چې نن دې د ګناه او د ګمراهۍ دا پرچار کوي، نو په قبر کې به عذاب تا ته میلاویږي. خوش قسمت او یا بختور تاسو دې مدرسې کې راغلي، دا ملګري دي ګل خان صاحب دی او حضرت ګل صاحب دی، صابر صاحب په خپل کیبورډ غږي او چې راځي نو خلکو ته منتونه کوي. الله دې تاسو له جزای خیر درکړي. دا اوس وګوره ماسټر رحیم ګل صاحب اوس راغلو، دا مشهور ګلوکار دی، د ټي وي د سټیج د بار ملکونو ته شوګانې او ویټي خیبر لکه ښه نوم یې دی، ښه برابر نوم یې دی، ښه هنرمند دی او راځي تاسو ته منتونه کوي چې ګوره کوشش وکړي، دا زموږ اصل مقصد دی، د خپلې ګانې دغه څیز پرچار نه کوي. نو وړو کوشش وکړي د ملګرو سره سبقونه ورته وښیي، مونځ ورته وښیي، کلمې ورته ټیک کوي. ملګري اوسه پورې دې کې لګیا دي، کافي 4-5 میاشتې د ملګرو وشوې له سورې فاتحې نه لا نه دي وتې. افسوس دا دی چې ولې دا شیطان مونږ په دې چال کې راګیر کړي. دا ملګري دا چې کوم په خپل د قرآن نو ویلې، ما ځان سره کېنولې یو مدرسې ته بوتلو، قاعده مې ورته شروع کړې وه، الف با تا سا، خو ښکلې روان شو، داسې ښکلې روان شو څه وایم، بیا وی یاره وایي ټایم را سره نشته. نو سهار په تیاره کې به ووتو او ماسوتن په تیاره کې به راتلو، سوزکي کې دا فروټ او سبزي او داسې چوارې دا به یې خرڅولې. اوس هم یو څو ورځې مخکې ورته مې هلته ولې نه میلاوي، یاره وایي ټایم نشته، په تیاره کې ځم او په تیاره کې راځم، ټایم نشته، دغه دې بس همیشې دپاره ورته ټایم میلاو شو. ورونو دې الله دې کلام له ټایم ورکړي، ښه قسم په خدای. بیا ملک الموت را مخامخ شي او ته به ورته لږ ټایم راکړه، دا کوم خو بیا ټایم نشته، بس تاله مې ټایم درکړو، الله راله ټایم درکړو، او دې ټایم نه ټایم واخلي او الله له ورکړي ټایم. ښه الله مو خوشحاله که خبره مې د خولې نه د ژبې نه سخته وتي، نو زه منم چې تاسو ټول زما وروڼه یي او انشاءالله زما دا خبره په ځان باندې درنه نه ګرځوئ، او چې څه خبره تا ته کوم زه در باندې خفه کېږم،
ډېر زیات در باندې خفه کېږم ځان دپاره مې دغه ژوند خوښ کړی دی مال الله پاک دې وخت کې د سکون ژوند را کړی د خوشحالۍ ژوند را کړی دی د راحت ژوند یې را کړی دی دا سکون او دا خوشحالي په پیسو کې نه ده رونو د پیسو ځای نه خو زه راووتم الله روغ کړم خو الله جل جلاله هر څه را کړي دي بغیر رزق نه ښکلی رزق هغه پاک او ښکلی رزق چې تاسو نشئ ویلی چې من کان لله کان الله له کان الله له څوک چې د الله شي الله د هغه شي او څوک چې د الله جل جلاله دپاره او من یتوکل علی الله فهو حسبه بس دغه الله به د ده دپاره کافي شي ورته توکل خو وکړه که نه وایي ورېږه مخکې ځان له لینټې کوم نو بیا به کوم نه بس دا کارونه وران پرېږده او الله طرف ته راوټاپ کړه ورځ بس ته یا الله ما تا ته ځان درست سپارلو بیا ته وګوره چې دغه الله تا څنګه پالي الله دې موږ تاسو ټول عمل نصیب کړي دغه ملګري زموږ وفات شو بېګا ماسوتن هسپتال ته یوړو خو مړو نو اوس 11 بجې جنازه ده ټولو ته دعا وکړئ ډېر ښه انسان و ما سره ښېګړې کړي دي نن چې د الحمدلله دا کومه زما ورځ د کم مقام دی کم عزت دی زما د دغه ملګري پکې لاس دی کنی نو که زه د مال دغه کور دپاره منډه نه ووالې د ځان سره مزدورۍ که زه نه وې ګرځولې مال یې بیخي به دي زما خدمتونه مال یې لاس نه وې را کړی نن به زما څه حل و الله جل جلاله موږ تاسو ټولو نه د خیر کارونه واخلي د خیر په کارونو کې د الله پاک زموږ ستاسو ژوند تېر کړي دا ملګري ټول یو بل ته مینتونه کوي زارۍ کوي تحفې طایف له ورکوي په لاسونو خپو له زور کوي راځه وې دا سبق شروع کړه دا مونږ ټیک کړه الله دې موږ تاسو ټول ته عمل نصیب کړي السلام علیکم ورحمت الله